شناخته د کارت یې ټیسټ کړ په رب مې د قسم یې چې زړه مې پړق وچاوده ما د ماما ستا وړه خو وتې دي نو زړه مې پړق وچاوده د خوشحالۍ نه مې ویله څه یو وړل مې چې شکر دی چې زما وړه راغی منځ کې هېڅ هم نه و بیا نو کله ترمزو ته ځه او کله عمرزو ته ځه کتونکو ایلب خان شیرپوه یم یو خوا غریبي ده بل خوا د دغه حکومتونو لخوا موږ ځپلي کېږو او پی ډي ایم او پی ټي آی دې وخت کې خپل ترمنځ نښتي دي موږ یې په یو داسې غم اچولو چې پرې وړه درکوو د پرې وړو نه د کارګل مسله جوړه شوې ده چې 3 بورې وصولې که نه نو یا به پکې خپل سر ماتوي یا به د بل سر ماتوي ښه بیا د انتظامي دپاره 3 طبقې پې خپلو کې روانې دي یو وایي چې زه ګټم بل وایي چې زه ګټم او بل وایي چې زه ګټم لکه پولیس پکې په خپله ضلعي انتظامیه په خپله او پټواري سیسټم بیله او پوړ محکمه یعنې 4 محکمې خو ګرانو کتونکو یو خوا غریبي ده او بل خوا چې د غریب سړي وړه په بازار کې خرڅ شي یا یې وړه وویستلی شي نو دا ډېره افسوسناکه خبره ده او پټ خو نه پاتې کېږي وي په پلانکي ځای کې په پلانکي وخت او پلانکي نمبر لیسن باندې ستا دا وړه وتلي دي نو دا یو ژوندی مثال دی چونکې داسې موږ له په سلګونو خلک راغلل خو دا مشر زما وړاندې دی دې جاړي ولې دې کیلو وړه کور ته وړي کیلو وړه غربت را په مخه کړی دی بیا تا چې وړه ویستل او دا کور والا دی وړه نوم دې څه دی سلیمان شاه سلیمان شاه جی دا څه وایي دا موږ په خونډېري کې یو دوکاندار له پروسیټ خپل ورکړي د خواښې مې او خپل هم هغه وایي تا له تا د به وړه میلاو شي چې کله ما شناختي کارت چک او د وړه راغلل نو ما ته یې وویل چې ستا د خواښې وړه هم وتې دي او ستا په نوم هم وړه وتې دي نو موږ یې چې د چا نه تپوس وکړو نو بیا چې تپوس وکړو ډېر پرې راغی نو سیار خان په نوم باندې د کوټې نه زموږ د دې دواړو کسانو نومونه د خواښې او زما په نوم باندې دا 3 تیلې او 3 یو وتي او 3 بل وتي نه 6 تیلې زموږ په دواړو په نومونو باندې وتي دي نو موږ اوس د چا نه تپوس وکړو هېڅ په پته اوس نه پوهېږو چې موږ چاله لاړو نو د الله په اسره باندې اوسئ او د الله په مهربانۍ باندې دا انتظامي سمه کوئ د غریب سړی خو ډېر تنګ دی موږ څه وکړو اخر چا ته وجاړو ګرانو کتونکو لکه دا ډېره ساده خبره ده د 15 کیلو وړه ده ووتل 6 ګوتې ووتې یو یې د خواښې یو د ده دا بازار کې خرڅ شو کوټه معلومه دا ځای معلوم دی انتظامیه څه شو په کار ده چې دا کوټې والا اوس رونیسي چې صاحبه د ستا نه په 11 منټه 8 بجې او د شپې چې کوم دی په 25 او د سهارې ښه دونه وختي ولې کوټه راغلې ده چې وختي کې ایستلي دي په 25 تاریخ باندې ده په 25 مارچ باندې ده 5 ورځې مخکې 6 ورځې مخکې د دې مشر وړه د دې وړه کور ته چې وړې نو څنګه وړې چې کله د 300 والمه کله د 200 والم دوکاندار راپورې هم خاندي ماما په دې غوسه نه کېږي هم څه وکړم هم د یو بل نه راوالمه ډېر خوشحاله وم که رښتیا راباندې چا ته چې کوټه راغلې وه کاشف نومې ګواه دی په خپله به درته وایي چې او ما له سلیمان ماما دا شی راکړی د خوشحالۍ نه مې ولې د مبارکۍ مټۍ نوم بیا وړه ما شکر دی چې موږ وړه راغلی چې زما شناختي کارت یې ټیسټ کړ په رب مې د قسم یې چې زړه مې پړق وچاوده ما د ماما ستا وړه خو وتې دي نو زړه مې پړق وچاوده د خوشحالۍ نه مې ویله څه یو وړل مې چې شکر دی چې زما وړه راغلی منځ کې هېڅ هم نه و بیا نو کله ترمزو ته ځه او کله عمرزو ته ځه یو دغه اسد خان له لاړم د ترمزو اسد خان له چا راته ویل اسد خان له ورشه اسد خان له ورنم اسد خان ما دې په قرار کې نه مړه بس ګټه پې کېده ده نو ما څنګه پې ګټه کېده نو خو د ولګې نه مړه ماشي وایي ډېر صاحب له لاړ شه نو مې چې ډېر صاحب له لاړ شه ما به راجو کې ما ته وایي هغې هم څه پته نه لګي ګرانو کتونکو دا د غریب سړي نه تپوس وکړئ چې هغه ته دا 3 تروړې وړه دا 10 کیلو وړه کوم ده هو چونکې حکومت یو ډېر ښه پیکج ورکړی دی زه دا پیکج ستایم چې د غریب سړي پې ډېر ښه کېږي بېله خبره چې میلیون والا ورته ناقص وړه ورکوي نور پکې دغه صورتحال دی د هغې چک بیلنس نشته چک بینک نشته بلکل چک کېږي انتظامیه راځي نه
ورسره موږ دا هم وایو چې نور ارزاني هم پکار ده یوټیلیټي سټورونو باندې خزان دي یوټیلیټي سټورونو کې مرزاني راوله خو د دې سړي دړه نه چې دا 3 تروړې وړې د کور ته وړلې وې دی به څومره خوشحاله هغه ته هغه کوټې والا وخوړې هغه ته انتظامي وخوړې هغه ته محکمه پول وخوړې هغه ته نه پولیس وخوړې چا ته وخوړې دا خلک ټول ذموار دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي تاسو خپله فیصله وکړئ دا مشر پاکه دی د وړو څه شو همدغه خبره چې تپوس د چا